عشر چې څه ته ویل کېږي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. د خپلې ګټې نه کومه پاکیزه ګټه چې تاسو وکړئ د هغې نه د الله په لار کې خرچ کوئ، او دکه رنګې ځمکه چې د لس کم فصل راوباسي د هغې نه د الله په لار کې صدقه او زکات ورکوئ. د فصل زکات عشر دی او د عشر دپاره څه نصاب مقرر نه دی. هر څومره فصل چې تا په پټي کې وکرو او په پټي کې وشو د هغې نه به عشر زکات دا ورکول په تا باندې لازمي. که هغه دې شوتل کرلي، که هغه بینډۍ، که هغه پیازي، که هغه ټماټري، که هغه غنمي، که هغه جواري. زمون خلک اکثر په غنمو او په جوارو کې او په شولو کې عشر ورکو، خو بینډۍ، پیاز، ټماټر، شوتل وغیره دې څیزونو کې مونږه د عشر ورکولو پروا نه کوو. حالانکه قرآن کې راځي هغه څه چې د ځمکې نه راوتي دي، ځمکې دله راوټوکول د هغې نه به چې کوم دی ته څه ورکې؟ عشر ورکې. شلمه حصه به چې کوم دی دا د الله په لار کې صدقه او زکات دا خامخا ورکې، دا په تا باندې فرض دی. وآتو حقه یوم حصاده الله فرمایي.